ځکه هر سړی ځان ته وایي زه خود غرضه نه یم، زه ډېر قدردان یم. نو عزتمندو د دې پہچان به څنګه نو د دې یو څو پہچان دی. په وخت باندې د انسان پته لګي چې کله سخته د باندې راشي، هغه وخت کې به د خود غرضه انسان او د قدردان انسان پته لګي. د پہچان طریقې دا ده، وای د اولاد د وفاداری اندازه د والدینو په بوډاوالي کې کېږي. چې اولاد وفادار دی که نه دی، چې کله پلار بوډا شي په دغه وخت کې به پته لګېږي چې اولاد وفادار دی که نه. ماشوم چې وړوکی خو هر وخت د پلار نه تاویږي، خو یې جب ته غلي مم غواړي. خو چې کله پلار کمزوری شي او په دغه وخت کې دا بچی په کار راشي، پته ولګېده چې دا بچی وفادار دی. یو پلار یو بچی ته نصیحت کوي، وی بچی زما خیال بساتې او په ما او پتا کې څه فرق دی. مثلا خیر وړوکی ماشوم دومره نه پوهېده، ویلې بچیه دا کوم کارونه چې زه تا سره کوم دقسې وخت به راځي دې کې دې ټولو کارونو کې به زه تا ته محتاج کېږم، او دې ټولو څیزونو کې به زما خیال ساتې. ګوره انسان چې کله ماشومي نو پلار وله لاس ورکوي چې د سړک نه اړوي. دې وخت کې زه تاله لاس در کوم د سړک نه دې اړومه او بل طرف ته دې پارکومه. یو وخت به داسې راشي زما لاسونه به خوځېږي او لړزېږي به، نو زما دا لاس به ستا لاس ته محتاج وي. اگر چې زه به په عمر کې ډېر یم خو بیا به ما له لاس راکې، ما به د سړک نه اړې. اوس چې تا ته د مم ضرورت شي او د خوراک ضرورت شي، زه یې تاله در کومه، ما ته رامنډه کې. خو بچیه زما عمر به زیات وي، زه به ګورې شرمېږم، بیا به زه دوکان نشم کولی، جاب به نشم کولی، هر څه به ختم شوي. داسې نه چې په هغه وخت کې بیا ما ته روټۍ راکولو کې چې کوم دی ته کمزوری پاتې شي. اوس ته روټۍ کې ما ته محتاج، بیا به زه تا ته محتاج. نو د دې وجې نه عزتمندو د وفادار انسان پته اله لګي، د اولاد د وفادارۍ پته د مور او پلار په بوډاوالي کې لګي. او دا شان عزتمندو د خاوند د وفادارۍ پته د ښځې په بیمارۍ کې لګي، ښځې سره ډېره مینه کوي. او دغه شان عزتمندو او ته زما د سر تاج او ته زما ګلې ګلابې او فلانې او ډینګرې، خو چې کله ښځه بیماره شي بیا تپوس هم نه کوي، ډاکټر له هم نه بوځي، په دغه وخت کې پته لګي. او دغه رنګې د ښځې د وفادارۍ پته د خاوند په غریبۍ کې لګي. چې خاوند غریب شي بس دا بیا غصې هم کوي، دا ته بیا طلاق عملي، په وړه وړه خبره ورته غوسه کېږي. او چې کله خاوند مالدار وي روزانه څه شی راوړي، نو پښتانو یو متل کړی دی، و چې خاوند کور ته راشي، یو هلک کور ته چې راشي نو مورې رنګ ته ګوري او ښځې څنګ ته ګوري. څنګ طرف ته وایي په کوم څنګ ولاړې، نو هغې ته ګوري چې ځان سره کباب پیکوړې څه شی راغستی که نه. څنګ کې ولې پخواني بعضې هلکان نو هغوی چې کله د مور نه یا د پلار نه شی پټوي نو داسې کوټ کې دننه کي یا کې نو څنګ ته ګوري، نو ښځې ګوري چې څنګ یې پړسېدلی دی که نه. نو دا حال دی عزتمندو. نو د ښځې پته د خاوند په غریبۍ کې لګي چې دا وفاداره ده که نه. او دغه رنګ عزتمندو د دوست پته په پریشانۍ او په تکلیف کې لګي. د خو یار یو سړی دوست دی، ته دعوت وکړه 2 ګنټې مخکې خلک ولیمو له راځي، ناست دي هلته ستړي شي او سهار ناشتې م ورته پرېښي. یاره بس د مسلمان دعوت قبلول فرض دي، نو هلته دې 2 ټایمه فرض مونځ هم لاړ شي، خو هغه ولیمې ته ناست دي هلته، ځکه دا فرض خوږ فرض دی. او دوست چې کوم دی نمکمنډۍ کې دعوت کوي، بل ځای کې دعوت کوي، ټول ورته نیکان ورته خپلین کې ناست هر ټایم ورسي. نو عزتمندو دې طریقې سره د دوست پته په پریشانۍ کې لګي. خو که ته پریشان یم هسپتال لازم، یاره زما خو هسپتال کې بالکل تجربه نشته، ډاکټران والله سمې ډاکټر نه پېژنم، دا څیزونه نه پېژني، یا داسې مال دی راغلی یو شپه موږ سره ایثار شه. دا اکثره د دکانداران کنټینر د چا راځي بل ملګري ته ایثار شه، نو زه به د سره څه وکړم چې ایثار شم؟ ولې ته تشپاڼې بیکاره پورځې؟ نه 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 دا مطلب مې نه دی. نو دا مطلب شو که نه؟
د دې وجې نه عزتمندو د دوست پته په دغه وخت کې لګي چې ستا په کار باندې راشي. یو شاعر شعر ویلی وی خلق الله للحروب رجالا ورجالا للقصعة وسرید. وی دا انسانان اسی په شکل غټول انسانان کاری، خو بعضې خلک جنګیالي وي، بهادر وي، هغه د غټو نوموړي خلک وي، هغه الله د غټو غټو کارونو لپاره پیدا کړي، او بعضې خلک یې صرف روټۍ خوراک قاصه او سرید دپاره پیدا کړي. جی څه درک نه لګي. دا ګوره د جهنم اواز څه درک نه لګي. جهنم به د قیامت پر هل من مزید، څه نور څه نشته چې راټولې کړو، روټي خلاص انسان. نو بهرحال خپل ځان اوچتو خلکو کې شمارل پکار دي. او دغه رنګ عزتمندو د قدردان انسان علامت دا دی چې کومه تله او کومه ترازو د ځان دپاره قایموي نو حقه د بل دپاره قایموي. یعنې د ځان دپاره چې څه خوښي هم هغسې د بل دپاره خوښوي. او عزتمندو د بې قدره انسان او د بې انصاف او د بې ایمانه انسان علامت دا دی چې ځان دپاره بېله تله د بل دپاره بېله تله، د ځان دپاره درنه د بل دپاره سپکه. دا طریقه دې وجې نه رحمان بابا وی کتله د انصاف چا په لاس درکړه، کتله د انصاف چا په لاس درکړه، نو خپل خر او د بل اس به برابر کې. که د بل اسمي دا خو اس نه دی، د اس په شان خو نه دی، دا اسې خر دی، قیمت به د خرو لګي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې یو نشاني د تاسو ګورئ چې کله اختر کې غوښه تقسیمیږي، نو چې کله اختر کې غوښه تقسیمیږي نو بعضې کورونو کې 15 رونه اوسېږي. کله ناکله د هغوی کورونه هم بیلې منځ کې پکې دیوالونه وي، خو چې څوک غوښه راوړي تپوس ترې کوي وایي لکه موږ 15 کډې یو، خپل بچي پکې شماري، وایي 4 کسان نور هم دي، داسې خو نه وایي چې زما بچي 4 کسان نور هم دي، نو 15 تیلۍ غوښه الي. او چې کله د جومات دپاره چاندې دپاره څوک ورشي نو بیا وایي زموږ دا ټول یو کور کې حسابېږي. بیا ټول کورونه په یو کې حسابوي. داسې موږ ټول کوو، الله دې موږ معاف کړي.